بسم الله الرحمن الرحیم. ولا متناهن او الله تعالی متناهن دی. ولا یوصف بالماهیت او د الله تعالی صفت نشي کوله په ماهیت باندې. ماهیت نه مراد د دوی مجانست ده. د الله تعالی صفت نشي کوله په مجانست باندې، یعنی موصوف بالماهیت نه دی. ولا بالکیفیت او د الله تعالی موصوف بالکیفیت نه دی. ولا يتمكن في مكان او الله تعالی متمکن فی مکان نه دی. الله تعالی په یو ځای کې نه دی، په مکان کې نه دی. ولا یجری علیه زمانون او الله تعالی هغه ذات دی چې پاغي باندې زمانه نه جاری کیږي. زمانه طالبانو داسه چې په دې کې مونږ وویل دا هغه اهم نکتې دي او شارحین د دې ټولو نه تعبیر کوي په صفات سلبیه سره. سلک د دغه صفات سلبیه او شروع څمو مخکې ذکر کړل او څه اوس درته ذکر کوي او وی درته چې ولا متناهنه، الله تعالی متناهی نه دی. الله تعالی متناهی ولې نه دی؟ وجه د عدم تناهی څه شی ده؟ متناهی معنا دا ده چې یو شی په یو حد زمانی باندې ختم شي او د هغې نه اخواته بیا نه وي. یو شی په یو حد زمانی باندې ختم شي او د هغې نه اخواته بیا دا اوس تاسو ته تسلسل کما سلم کې وویل. متناهی دا معنا ده چې بس یو حد پورې لاړلې او نور دغه شی په دغه حد زمانی باندې ختم شو، د دې نه اخواته نور نه وپسې، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ طالب تناهی. داسې نه ده چې الله تعالی په یو حد زمانی باندې ختم شي او د هغې نه اخواته بیا نه وي. دا ولې؟ دا متناهی باری تعالی ولې نه دی؟ ځکه طالب تناهی دا په ذل مقدار کې راځي. تناهی په چا کې راځي؟ په هغه شي کې تناهی راځي چې هغه ذل مقدار وي او الله تعالی ذل مقدار نه دی. الله تعالی ذل مقدار ولې نه دی؟ ځکه وجه تیرو درسونو کې موږ او تاسو ویل چې کوم شی ذل مقدار وي نو هغه ذل اجسام وي، جسم ذل مقدار وي. دا مقدار چې دی دا په جسم کې پروت وي، دا هغې حد معلوم وي، هغه په شمار کې هم راځي وغیره. او هر چې الله تعالی دی نو الله تعالی خو د جسمیت نه منزه دی، نو د دې وجې نه الله تعالی څه شی نه دی؟ متناهیم نه دی. او دا خبره درته شارح کوي په همدغه الفاظو باندې. الله تعالی متناهی نه دی. ولې؟ لأن ذلك من صفات المقادیر والاعداد. دا د صفاتو د مقادیرو نه ده او صفاتو د چا نه ده؟ د اعداد نه ده. او الله تعالی چې دی ذو العدد هم نه دی، او الله تعالی چې دی ذو المقدار ولې جسم نه دی. خبره مو پرون کړې وه. ولا یوصف بالماهیت، والله تعالی نه موصوف کیږي په ماهیت سره. په ماهیت سره الکه مراد د ماهیت نه څه شی دی؟ درته وایي ای بالمجانست. الله تعالی نه موصوف کیږي په مجانست سره، نو معلومیږي دا چې مراد د ماهیت نه دلته ماهیت جنسی دی. کوم ماهیت دی؟ الله تعالی متصف کیږي نه په ماهیت جنسی سره، یعنی د لره ماهیت جنسی نشته، الله تعالی لره جنس نشته دی. طالب دې چراغ دا د ماهیت نه درته ماهیت جنسی واخسته. ګوره یو مطلق ماهیت دی، نو مطلق ماهیت دا یو کلی دی، او یو ماهیت جنسی دی. نو دا ماهیت جنسی دا دغه کلی یو فرد دی. څه شی دی طالبه؟ نو دا مطلق ماهیت چې دی دوی کلی ته وایي، او کلیات تاسو وایي د منطق په کتابونو کې چې هغه 5 دي. دا جنس چې دی ماهیت جنسی دا ګوره د دې کلی یو فرد دی. کلیات 5 دي، نو یو پکې ماهیت جنسی دی، نو یو پکې جنس دی. دا جنس د دې کلی یو فرد دی. بله پسې نوع ده، ماهیت نوعی. دا طالبه د چا؟ اله د دې کلی چې دی یو فرد دی. نو اوس دې ځکه چې موږ او تاسې وایو مطلق ماهیت دوی کلی ته وایي، او ماهیت جنسی
نو دې ته دا جنس ولي وای ماهیت جنسي ورته ولي وای ماهیت ورته ځکه وای چې د دنه سوال چې کیږي نو دا په ماهوه سره کیږي دا ماهیت چې زموږ استاد مغه ته څومره راځي الکه دا ماهیت فلان ماهیت ته او ماهیت نوعي دی او ماهیت جنسي دی دې شي ته دا ماهیت ولي وای ماهیت جنسي ته ماهیت جنسي ولي وای ماهیت ورته ځکه وای چې د دنه سوال په ماهوه سره کیږي او ماهوه سوال دی نو کله چې دیو شي په حق کې څوک سوال په چا سره وکي په ماهوه سره وکي نو دغه په جواب کې څه شی راځي جنس راځي خلک کوئی کنه چې الانسانو ماهوه نو جواب د منطق کتابونو کې مونږ او تاسو ویلې چې انسان ماهوه دی ویل نو جواب کې څه شی راځي ال حیوان په جواب کې څه شی راځي انسان ګوره څه شی حیوان ناطق دی کنه نو دا ماهوه دوی د پاره د دی وځ کړی دی چې په دې سره بسوال کیږي د چانه د جنس نه ماهوه سره بسوال د چانه کیږي او د ماهیت معنا څه شی ده چې دا مونږ او تاسو وایو نو ماهیت یقع فی جواب ماهوه هغه کوم شی چې په جواب د ماهوه کې واقع کیږي هغه شی ته ماهیت ویل کیږي کوم شی چې په جواب د چا کې واقع کیږي د ماهوه کې واقع کیږي نو غی شی ته څه ویل کیږي ماهیت ویل کیږي خلک وی ماهیت د انسان څه شی نه نو جواب څه شی ورکړي حیوان ناطق دا حیوان ناطق ته ماهیت د انسان ولي وای ځکه دا واقع کیږي په جواب د ماهوه کې کم شی چې په جواب د ماهوه کې واقع کیږي نو خلک غي ته څه شی وای ماهیت وای ماهیت مو پیژنه دې شی ته ماهیت ویل کیږي او دا چې وروستو بیا وای بالمجانسه نو مجانسه ویل لئن معنى قولنا ما هو دا د ماهوه تعبیر چې مونږ کوو نو څه شی وي مونږه من ای جنس هو دا د کوم جنس نه ده ماهیت مقصد کو تاسو پیژنده ته چې ماهیت سره پوښتنه کینو د ماهیت ته پوښتنه مقصد څه شی دی چا په باره کې پوښتنه کینو ته دا چې من ای جنس هو الکه دا شی د کوم جنس نه دی نو چې داسې تعبیر مونږ او تاسو کوو نو مونږ وایو چې لا یوسف بالماهیت ولی ځکه الله تعالی لره جنس نشته دی څه شی نشته دی طالب او چې هر کله الله تعالی لره جنس نشته دی اوس د دې لپاره وجویل پکار دی چې الله تعالی لره جنس ولې نشته وای اذ لو کان له جنس کچیرته باری تعالی لره جنس وای نو د الله تعالی سره به نور شیان شریک شي پچا کې په دې ماهیت جنسی کې نو الله تعالی لره به ماهیت څه شي راشي ما به الاشتراک راشي جنس ماهیت جنسی کې عمومي کنه نو د سره به نور څوک شریک پچا کې په دې ماهیت جنسی کې نو چې هر کله ماهیت جنسی ورله راغی نو د لره ما به الاشتراک راغی او قانون تاسو داس د کړی چې چا لره ما به الاشتراک نو غی لره ما به الامتیاز هم خامخاوي ولیک یو شی لره ما به الاشتراک او ما به الامتیاز نه وی ولن لازمیږي په دې دوران کې وجود د مبهم بغیر د محصل نه او وجود د مبهم بغیر د محصل نه څه شی دی ناروا دی نو معنا بدارا اوزی چې الله تعالی سره په جنس کې ډیر ماهیات نوعیه شریک دي د جنس لاندې څه پراته وي خو انواع پراته وي کنه یو څوک د چا سره په جنس کې شریک دی نو د جنس کې څه شی دی الکه انسان او فرس په خپل منځ کې سره شریک دي خو په چا کې په جنس کې په ماهیت جنسی کې هغه ماهیت جنسی څه شی دی حیوان نو دا حیوان چې دی د حیوانیت د دوی په درمیان کې سره ما به الاشتراک دی نو چې هر کله الله تعالی د جنس کا نو د سره به ډیر اشیاء شریک په چا کې په ماهیت جنسی کې نو هغه ډیر اشیاء چې د سره شریک دي نو هغه به څه وي هغه اشیاء انواع به څه شی وي انواع به وینو چې هر کله انواع راغله او دا قانون دی طالب مونږ وسوي چې د کوم شي په درمیان کې ما به الاشتراک وي هغه لره به ما به الامتیاز یو ما به الامتیاز بیا څه شي فصول وی کنه ما به الامتیاز څه شي ما به الاشتراک جنس وي او ما به الامتیاز څه شي وي الکه هغه شی چې شیان په سره مشترک وي نو دا مشترک او اشتراک په چا کې وي په جنس کې وي د جنس نه بعد موږ او تاسو فصول لرو یو شی د بل نه موږ جدا کوو نو جداواله دی شي چې په بل شي باندې راځي نو دا په فصل سره راځي او دی فصل ته دوی څه شی وي ما به الامتیاز وي څه ورته وي او قانون دا دی چې چاله رما به الاشتراک وی غیله رما به الامتیاز وی نه چاله د جنس ولن تعبیر کوي غیله فصل وی چې چاله د جنس او فصل وی نو هغه حقیقت مرکبه وی او مخکې دا قانون موږ ذکر کړ چې ترکیب د باری تعالی څخه شی دا باطل نه کوم شی چې جنس او فصل لري خو هغه حقیقت مرکبه وی نو ضرور د عامه ده څه شی وی ترکیب خارجي وي او که ترکیب څه شی وي ذهني وي او چې کوم یو شی جنس او فصل لري نو هغه حقیقت مرکبه وي او اوس دا خبره موږ او تاسو ثابت کړه چې باری تعالی حقیقت مرکبه نه دی بلکې څه شی دی ذاتی بسیط ته پرون درس کې مویلی ولا مترکبن کې ورسېلې په دې باندې اوس عبارت وګورئ
دی وی الله تعالی چې دی ولا یوسف بالماهیت موصوف نه دی الله تعالی په ماهیت سره مراد د ماهیت نه مجانست ماهیت نه تعبیر په مجانست ولې وکړو وجه باندې خو پوه شوي کنه ماهیت مو پیژندم دی وی وجدا د المجانس للاشیاء زکا لان معنى قولنا زکا معنا د دې قول زمونږ چې مونږ ویو ما هو نو د ما هو معنا څه شی ده ای من ای جنس هو دا د کم جنس نه دی والمجانست مجانست واجبوي تمایز لره عن المتجانسات د چانه اوس تعبیر می درته وکړه چې کوم شي کې ما بل اشتراک نو تل څه شي ما بل امتیاز دا مغه خبره ده مشارکت چې د مجانست واجبوي تمایز لره د متجانساتونه بفصول مقومتنا 50 سره یعنی کوم شي لره چې ما بل اشتراک نو غلره بخامه ما بل امتیاز یا ما بل امتیاز څه شي د فصول مقومه دي نو امتیاز 50 سر راځي په فصل سر راځي چې امتیاز په فصل سر راځي نو قانون د کچ چاله د جنس وی غلره فصل وی او چې چاله د جنس او فصل وی نو هغه څه شی حقیقت مرکبه وی او اوس منګوي نو فیلزم الترکیب لازمیږي ترکیب او پرون منګو تاسو ویل چې ترکیب د باری تعالی دا باطل نه ولی لکه کوم شی مرکب یا غزول اجزا عامه د اجزا ذهنی وی او اجزا خارجی وی او باری تعالی لره څه شی نشته دی نه اجزا ذهنی نشته دی ورلره او نو ورلره طالب څه شی نشته دی اجزا خارجی نشته یو جزء هم نه لري نه ذهنی اجزا لري او نه طالب خارجي اجزا لري بلې ته ګورئ ولا بالکیفیت والله تعالی چې د نه موصوف کیږي په کیفیت سره الکه طالب کیفیت چاته ویل کیږي نو د کیفیت تعریف دې درته کی ګوري ورته کیفیت من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام والتوابع المزاج کیفیت عبارت دی د لون نه د طعم نه د رایحې نه او د حرارت نه او د برودت نه او د رطوبت نه د یبوست نه وغیر ذلک داسې نور سره راواخله مما هو هغه چې دي د صفاتو د چانه د اجسامونه دا ټول په اجسامو کې دي او هغه دي د توابع د چانه د مزاج نه د توابع د چانه دي مطالبه خلک وی الکه د دې شي کیفیت څه شی دی د دې شي کیفیت نو کیفیت د چانه عبارت دی کیفیت عبارت ته د لون د دغه شي نه د دې شي رنگ سره کم دی الکه د دې شي کیفیت څنګه یو شی د قبيله د مطعوماتونه خلک وي د دې طعم څنګه دی خوند څنګه دی وغیرہ د ټولو شیانو تسوی لیکيږي ګرم دی ګرمواله ګوره کیفیت دی یخ دی دا یخواله دی یو کیفیت دی دا ټول کیفیت قائمه بل اجسام دی رطوبت لوندواله دی یو کیفیت دی چې جسم پورې قائم دی یو بوست دی یو کیفیت دی چې جسم پورې قائم دی وغیرہ وغیرہ او هغه شیان چې د توابع د اجسامونه دي او د توابع د چانه دي د مزاج نه دي الکه مزاج چاته ویل کی نه خلک وایي کنه بل په پښتني کې مزاج دي څنګه دی دا مزاج چاته ویل کیږي دا پیژنې چې دی د توابع د مزاج نه ده طالبانو د زینو اجسام او مزاج او ترکیب په داسې وجه سره وی چې هغه تقاضا د حرارت کوي لکه مثلا تاسو وی جسم ناری دی کنه دا جسم ناری چې د اول نقطه طلا پیدا کړی دی او د وځ کړی دی نو د په طبیعت او مزاج کې دا خبره پرته ده چې دا تقاضا د چا کې د حرارت کوي دا اور خو خپل خو یو کل دی کنه موږ وایو چې دام جوړ دی د چانه د اجزا ولایت جزانه واړه اجزا راغون کړي دي او د هغه وړو اجزاو نه ترکیب د چا راغلی دی د اور راغلی خو دا کوم واړه اجزا چې په دې اور کې پراته دي نو هغه واړه اجزا د دغه جسم د تقاضا د چا کې د حرارت ابتدا نه چې د خپل تلاوز کړي دی او پیدا کړي نو د کې تقاضا د حرارت پرته ده یا لکه طالب اب یخرا واخلا وغیرہ نو دا یا شیخ دی مثلا نو اور یخ ده نو دا وره چې یخ ده نو دا وره چې خدای تعالی پیدا کړي نو دیم د دې وړو اجزا نه را پیدا کړي هغه اجزا چې تجزیه او تقسیم نه قبلوي نو چې د وړو اجزا نه دا وره پیدا کړي ده نو ترکیب د دی وره د داسې اجزا نه راغلي چې دغه په طبیعت کې برودت پروت دی چې پروت دی طالبہ برودت پروت دی دا وغیرہ نور حرارت او یبوست او شی کې ګورو جسم دی دا یابس دی ګورئ نه نو چې دا یابس دی دا د وړو اجزاو نه جوړ دی او دغه واړه اجزا د دې تقاضا د چا کې دی یو بوست کې ته بیرون تلل شي بل ځای باندې کې نه پغې کې رطوبت ویلواله به پکې وي نو چې کوم شي کې رطوبت وي هغه جسم ته تعالی د دې وړو اجزاو نه پیدا کړي چې هغه جسم تقاضا د چا کوي د رطوبت کوي پغې کې رطوبت پروت دی نو چې کله تاسو کیفیت او پیژند کیفیت لون دا رنگ دا کیف دی ګوره طعم خوږوالی ترشوالی دا ګوره څه شی دی کیف دی طالبه دغه رنګ حرارت دا کیف دی رایحه
دیو شی بوی خسته بوی دی خراب دی خکې دی کیفیت دی ګوره برودت دا کیفیت دی وغیرہ یبوست رطوبت دا ټول کیفیت دی نو چې هر کله کیفیت مو او پیژندل کیفیت د دغه شیانو نه عبارت دی لون الا حرارت برودت طعم یبوست وغیرہ دې ته چې سوی لیکي کیفیت وی لیکي نو الله تعالی چې دی متصف نه دی ولا بالکیفیت الله تعالی موصوف بالکیفیت نه دی الله تعالی څه شي نه دی طالبه الا او موصوف بالکیفیت ولې نه دی ما ته وګورئ ځکه دا کیفیت د توابع د اجسامو نه دی کیفیت د توابع د چا نه دی خلک وایي دا جسم تور دی نو توروالی او کیفیت خو په چا کې پروت دی خلک وایي دا جسم سپین دی سپینوالی او کیفیت دی دا په جسم کې پروت دی خلک وایي لکه دا شی یخ دی یخوالی ګورې او کیفیت دی په چا کې پروت دی په جسم خلک وایي دا شی ګرم دی نو دا ګرموالی او کیفیت دی په چا کې پروت دی په دې جسم کې پروت دی نو چې هر کله دا ټول کیفیت د صفاتو د اجسامو نه دي نو باری تعالی موصوف بالکیفیت نه دی څوک داسې نشي ویلی چې الله تعالی سپین دی د سپینوالی کیفیتو او څوک داسې نشي ویلی چې خدا نخواست الله تعالی تور دی یا داسې بل تعبیر د کیفیاتو نه چې دا اوس موږ او تاسې ویلې دا تعبیرونه نشي کېدلی تاسو ته دې ځای کې زه ورته ووایم دا کم صفات المتشابهات چې موږ او تاسو را لګېږو خدای تعالی ته ثابتوو قرآن عظیم الشان کې شته دی الله تعالی ته ثابت دي لکه مثلا ید الله وجه الله ید الله تعالی وجه د الله تعالی نو سره د دې نه چې موږ او تاسو د ید او د وجهې په باره کې مې درته عقیده ویلې وه چې موږ وایو چې د دې معنا یو په حق د عبادو کې ده او بل په حق د الله تعالی کې نه په حق د عبادو کې د ید معنا څرګنده ده چې جارحه مخصوصه ده او په حق د چا کې د الله تعالی کې د ید معنا څه شی ده نو والله اعلم بمراده پوه شوه وابیان څه شی وایي وابیان وایي خدای تعالی ته لاس شته لاسې خو لیکن د لاس کیفیت مونږ ته نه دی معلوم چې دا لاس دی سره کم لاس لري خو لیکن د لاس راته څه نه دی معلوم کیفیت مو پیژنده دا ټکی ځان سره دلته یاد کړئ یعنی لاس خو شته دی خو په دې مونږ پوه نه یو چې دا لاس تور دی که سپین کیفیت دا معلوم لاس ته الله تعالی شته دی خو په دې مونږ علم نه لرو چې دا یابس دی که رطب لاس ته باری تعالی شته دی خو په دې باندې مونږ علم نه لرو چې د دې طعم مثلا او یې رایحه او بوی سره کم دی شته خو ولیکن کیفیت مونږ ته معلومه په نقطې باندې پوه شولئ تاسو د دوی د دغې وینا مقصد دا دی چې الله لاس لري خو مونږ ته کیفیت نه دی معلوم چې دا به سره کم لاس وي تور دی سپین دی سره کم دی وغیره په دې شي باندې مونږ نه یو کو نو تاسو ووایئ طالبه چې په ذکر د قید د کیفیت سره یو څوک د تجسیم نه وځي په ذکر د چا سره د قید د کیفیت سره یو څوک د تجسیم نه هلکه د تجسیم نه څنګه نه وځي اوس دا ته ستا خپل لاس دی نو ستا د لاس خپل کیفیت دی کیفیت خو مو پېژنده تور سپین یبوست حرارت وغیره ټول ستا د وجود خپل انداز دی او هغه بل هم لاس لري دغه هم لاس شته دی خو دغه د لاس خپل کیفیت دی خو چې تم لاس لري او ستا د لاس خپل کیفیت دی او دغه د لاس خپل کیفیت دی د دواړو کیفیتونه سره څه شی دي جدا جدا دي دا کیفیتونه سره څه شی دي نو د ده لاس وو د هغه بل هم لاس شته دی او ته وایې چې هلکه د ده د لاس کیفیت د ده د لاس د کیفیت نه جدا دی نو چې د ده د لاس کیفیت د ده د لاس د کیفیت نه جدا دی نو دا خبره دې لره مستلزمه ده چې دی کوم لاس لري نو هغه لاس نه دی بل شی دی لاس کې خو دواړه سره یو شول که نه لري خو یې دیم لري لاس او دا بل هم لري خو فرق په چا سره کوي طالبه تنها په کیفیت سره کوي نو په کیفیت سره د تجسیم نه څوک ځکه نه وځي چې کیفیت د هر چا د لاسونو سره جدا دی نور لاسه کې ګوره دا خطونه نه دي چې په دې لاسونو کې تاسو ته مخکې ما ویلي که نه دا یوه ګوته ده ګورئ میلیاردونه انسانان دي طالبه لا د هغې نه پسې ډېر دا معمولي ګوته ده دې کې به څومره خطوط وي خو چې دا لکونه او میلیاردونه انسان د ټولې نړۍ راغونډ کړي تاسو چې دا څومره انسانان په دې دنیا کې دي د هر چا د دې لاس خطونه سره جدا دي معمولي شی دی د الله تعالی قدرت پکې را باندې ګوره ته لاړ شه دغه جوړ کړه شناختي کارډ یا پاسپورټ جوړ کړه نو تا باندې هلته ګوتې لګوي نو چې ګوتې در باندې لګوي سبا ته ورشه ته خپله ګوته کېده نو تا ته خپل عکس او پاسپورټ راړئ او خپل شناختي کارډ ورته راړئ چې هلکه دا واخلئ خو که ستا په ځای بل سړی راغی هغه ګوته کېښودله دغه په ګوته باندې ستا پاسپورټ او ستا شناختي کارډ نه راوځي ستا دا د ګوتې خطوط هلته درج دي
هغه بل چې راغی دغه د ګوتې خپل کیفیت دی، دغه خپل خطوط دی، بل راغی دغه خپل خطوط دی. یعنې تاسو دې ته سوچ وکړئ دا دومره لکونه او میلیاردونه انسانان په دې دومره واړه واړه خطونو کې دا د هر چا سره بېل بېل دا سره یو شی نه دي. داسې به څوک ونه شي ویلی چې یاره پلانی سړی لاړه هغه ګوته ولګوله او د بل چا شناختې کارډ یې ورکړه او یا یې د بل چا پاسپورټ ورته ورکړه. نو په کیفیت سره خو یو څوک د اوس کیفیت زما د ګوتې جدا دی او کیفیت طالب ستا د ګوتې جدا دی. نو چې د دواړو کیفیتونه جدا دي نو اوس د دې دا مقصد نه دی چې زه ګوته لرم او ته نه لرې، یا زما ستا ګوته شته دی او زما ګوته نشته، ستا هم ګوته شته زما هم ګوته شته دی، خو کیف ستا د ګوتې یو دی زما د ګوتې بل دی. وابیان چې وایي چې خدای تعالی مخ لري او لاس لري خو لیکن موږ ته کیفیت نه دی معلوم. نو د کیفیت په قید خو ته د ترسیم نه نوځې، کیفیت د هر چا جدا جدا دی. بیا د دې څه مقصد چې د خدای تعالی لاس شته دی او موږ ته کیفیت نه دی معلوم، یا یې مخ شته دی او موږ ته کیفیت نه دی معلوم. نه، کوم ځای کې چې الله تعالی ته وجهه او ید وغیره ثابت دي په شریعت کې، نو موږ او تاسې وایو چې د دې تعبیر موږ داسې کوو چې والله اعلم بمراد. الله تعالی د دې په مراد اعلم دی چې په حق د ده کې به څه معنی، په حق د عبادو کې خو موږ ته معلومه ده چې ید او یا وجهه چا ته ویلی کېږي، جارحې مخصوصیې ته ویلی کېږي. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ تاسو راځي ورته اوس ولا یوس ولا بالکیفیت او نه متصف کېږي الله تعالی په کیفیت. کیفیت عبارت دی د لون نه، د طعام نه او د رایحې نه او د حرارت او د برودت نه او د رطوبت او د یبوست نه وغیر ذلک، داسې نور راواخله مما هو چې هغه دي د صفاتو د اجسامو نه و توابع المزاج، او هغه د توابع د چا نه دي د مزاجو نه، د بعضې اجسامو مزاج او جوړښت دا د داسې شیانو نه شوي چې هغه تقاضا د برودت کوي، د بعضې شیانو مزاج او جوړښت دا د داسې شیانو نه شوي چې هغه تقاضا د چا کوي، د حرارت کوي، د چا یبوست کوي، د چا د رطوبت کوي. نو هغه جسم به څه شي وي، حار وي، یا به یابس وي، یا به څه شي وي، رطوب وي. په دغې شیانو باندې باري تعالی متصف کېږي نه. ولې؟ ځکه دا ټول من صفات الاجسام دي او مخکې موږ ویل چې جسمیت د باري تعالی باطل دی.